ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تی چې په بعضې مسلمانانو باندې حیا دومره غالبه شوې وه چې د استنجا په ټیم کې یا د بیبیانو سره د میلاوېدو په ټیم کې به هغوی د بدن ښکاره کولو نه هم ډېره حیا کوله چې اسمان والا به مونږ ته ګوري نو مونږ عورت نه ښکاره کړو دومره پې دا حیا غالبه شوې وه چونکې دا خو ښه خبره نه ده دې ته مغلوب الحال ویلې کېږي نو د دې د وجې نه خو دا امت په مشقت کې پرېوځي نو کله چې دوی باندې حیا دومره غالبه شوله چې په مشقت کې په ګرانۍ کې پرېوتل استنجا ټیم کې به عورت نه شو ښکاره کوله نو الله تبارک وتعالی اصلاح وکړله الا حین یستغشون ثیابهم تاسو چې په کم وخت کې چې تاسو د ضرورت په وخت کې عورت ښکاره کوئ د هغې فکر دی در سره چې اسمان والا ته مونږ ښکارو نو الله تبارک وتعالی ورته وایي یعلم ما یسرون وما یعلنون زه خو په هر څه په پټ او په ښکاره په هر څه ماته علم دی زما نه څه پټېږي نه په هر څه راته علم دی ځان په مشقت کې مه پرېباسئ یا علما وایي د دې نه مراد هغه منافقین دي اخنس ابن شریق او نور منافقین چې په ظاهره به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوږې خبرې کولې او د محبت اظهار به یې کو او په زړه کې به یې دشمني ساتله نو الله ورته وایي چې دوی کله خپلې جامې د خپلې سینې رانغاړي او په هغې کې دشمني دنده پټه ساتي نو یعلم ما یسرون وما یعلنون الله وی ما ته علم نه دی تاسو یې د نبی علیه السلام نه پټوئ نو ولې زما نه به یې پټې کوئ نو دا آیات د هغې په باره کې را نازل